کله چې انسان یو کتاب شروع کوي نو دا کتاب نوم وفیجنې چې د دې کتاب نوم څه دی او بیا په دې خبره باندې سوچ وکړي چې دې کتاب ته دا نوم ولې ایښودی شوی دی. هر مصنف چې کتاب ولیکي نو ځان له یو نوم کیږي نو هغه نوم ورلم هغه په یو نسبت باندې ږدي چې یاره دې کتاب له دا نوم ځکه ږدم چې د دې نوم سره د دې کتاب دا نسبت دی. د ټولو نه اول به موږ د قرآن نوم پیژنو چې د قرآن ته قرآن ویلی شو دا قرآن نوم دی له ایښی چا دی. دا د تفسیر څه اصول دي. د قرآن ډیر نومونه دي خو مشهور نوم پکې چې دی نو هغه پکې قرآن دی. مشهور نوم یې قرآن دی. بیا په دې کې د علماو اختلاف دی چې دا قرآن چې دی دا د څه شي نه ماخوذ دی او دا مشتق دی که غیر مشتق دی. دې کې مختلف اقوال د علماو دي. یو قول پکې د امام شافعي رحمه الله دی. هغه وایي دا قرآن نوم د کتاب الله دی. دا د الله د کلام نوم دی. علم دی علم او د الله د کلام سره دا نوم خاص دی. د قرآن نه ما سوا بل شي ته قرآن نشي ویلی. د کلام الله نه ما سوا بل شي ته قرآن نشي ویلی. لکه څرنګه چې د تورات او د انجیل د پاره دغه نومونه علم وو. دا قول د امام شافعي دی چې قرآن دا اسم علم دی د کلام الله د پاره. دویم قول پکې د بعض علماو دی چې دا قرآن دا مشتق دی د قرأت الشیء بالشیء نه. قرأت الشیء بالشیء یعنی یو څیز د بل څیز سره میلاوول. یو شی د بل شي سره میلاوول. نو قرآن ته قرآن ولی وی ځکه د دې آیتونم د یو بل سره میلاو دي. د دې سورتونم د یو بل سره میلاو دي نو ځکه قرآن ته قرآن ویلی شي. امام سیوطي رحمه الله فرمایي وی په دې کې مختار قول او غوره قول چې دی هغه د امام شافعي دی چې دا قرآن دا علم دی د کلام الهی د پاره. د کلام الهی د پاره قرآن څه شی دی؟ علم دی. او د بعض علماو په نسبت باندې قرآن معنی ده یو شی د بل شي سره میلاول. قرآن ته قرآن ځکه ویلی شي چې د دې آیتونم د یو بل سره څه دي؟ میلاو دي. نو د قرآن ډیر نومونه دي خو مشهور نوم پکې یو څه شی دی؟ قرآن دی. او دا نوم دې ته چا ایښودی دی؟ قرآن ته دا قرآن نوم چا ایښودی دی؟ دا ورته الله تبارک وتعالی په خپله ایښی دی. لکه سوره بقره کې راځي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. میاشت د رمضان هغه ده چې پای کې نازل شوی دی قرآن. نو د کلام الهي ته دا قرآن نوم چا ایښی دی؟ الله تبارک وتعالی ورته په خپله ایښی دی. نو د دې کتاب نوم قرآن دی. دا د الله خبرې دي او دا قرآن نوم ورله الله په خپله ایښی دی. لنډه خبره دا ده او دلیل په دا آیت دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دویم نوم د قرآن چې دی فرقان دی. دویم نوم یې څه شی دی؟ او دا نوم ورلم الله په خپله ایښی دی شهر رمضان الذي انزل فيه الفرقان. میاشت د رمضان هغه دی چې په دې کې نازل شوی دی فرقان. دویم نوم د قرآن څه شو؟ فرقان. دریم نوم د قرآن بیان دی. بیان هذا بیان للناس. دا قرآن د بیان د پاره دو نو بیان نوم ورته الله ویلی دی. څلورم نوم د دې قرآن چې دی هغه تبیان دی. تبیان ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. دا نوم ورته الله ایښودی دی. پنځم نوم د دې قرآن چې دی هغه موعظه ده. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم. موعظه ورته ویلی دی. دارنګه بل نوم د دې قرآن چې دی شفا ده. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور. دارنګه د دې قرآن نوم یو ذکر دی. انا نحن نزلنا الذکر
وانا له لحافظون. تقریبا د قران 15 نمونه الله تبارک وتعالى په قران کې په خپل ذکر کړی دي، خو مشهور نوم پکې کم یو دی قران، دا مشهور نوم دی او دا په قران کې په خپل الله تبارک وتعالى ذکر کړی دي. تعریف د قران، تعریف د قران ځکه د یو کتاب د پیژندلو د پر لازمی خبره ده چې ته د کتاب تعریف پیژنې چې دا کتاب دې څه شي. نو د قران تعریف څه دی؟ دا څنګه کتاب دی؟ موږ ته مخې ته پروت دی، دا د چا د طرفه راغلی، په چا باندې راغلی دی، څه کتاب دی؟ تعریف د قران. نو د قران تعریف علماء داسې کړی دی، القرآن کلام الله، قرآن د الله کلام دی. القرآن کلام الله العربی، د الله کلام دی په ژبه د عربی کې. المنزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، دا کلام په چا باندې نازل شوی دی؟ په نبی علیه الصلاۃ والسلام. بواسطه جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام نازل شوی دی په واسطه د چا سره؟ د جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام سره. المتعبد بتلاوت، مونږ ته حکم کړی شوی د دې په تلاوت باندې. مونږ ته څه کړی شوی دی چې د دې قرآن به تاسو څه کوئ؟ تلاوت کوئ. المکتوب فی المصاحف، په مصحفونو کې لیکل شوی دی. المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهه، مونږ ته را نقل شوی دی په نقل متواتره سره بغیر څه د شک او د شبهې نه. دا د قرآن تعریف دی. قرآن دا څنګه کتاب دی؟ نو دا د الله کلام دی، دا د الله کلام دی. نازل شوی دی په چا باندې؟ علی محمد صلی الله علیه وسلم، په نبی علیه السلام. الله والا بغیر د واسطې نه داسې ورکړي نه، بواسطه جبرئیل علیه السلام، د الله د طرف نه راغلی نبی علیه السلام ته د چا په واسطې سره؟ د جبرئیل علیه السلام په واسطې سره. مونږ ته څه حکم دی؟ المتعبد بتلاوت، مونږ ته دا حکم کړی شوی چې د دې قرآن به تلاوت کوئ، ځان به پې پوه کوئ. مونږ ته دا حکم کړی شوی دی. المکتوب فی المصاحف، په مصاحفو کې لیکل شوی دی، داسې مصحفونو کې. المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهه، مونږ ته په نقل متواتره سره راغلی دی او څه شک شبه پکې نشته. دا د قرآن څه شی دی؟ تعریف دی. ښه، قرآن الله تبارک وتعالی مونږ ته ولې نازل کړی؟ حکمت پکې څه دی؟ الله مونږ ته قرآن ولې را نازل کړو؟ څه وجه ده، څه حکمت پکې چې الله مونږ ته قرآن راکړو؟ نو د قرآن د نزول قرآن حکمت، د نزول قرآن الله قرآن ولې نازل کړی؟ په دې کې حکمت څه دی؟ مونږ ته څه ضرورت و؟ نو حکمت الله تبارک وتعالی په خپل په قرآن کې ذکر کړی دی. هدى للمتقین، د قرآن د نزول حکمت څه دی؟ هدایت. څه شی دی؟ هدایت. چې دا انسانان او فیریان په دې قرآن سره څه حاصل کی؟ هدایت حاصل کی. نو د قرآن د نزول حکمت څه شی دی؟ هدایت. څه شی دی؟ هدایت. د عالم د پاره هدایت ته. هدى للمتقین، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس. قرآن د تمام انسانیت د پاره څه شی دی؟ هدایت دی. نو یو حکمت په قرآن کې دا د هدایت. دویم حکمت د نزول د قرآن څه دی؟ شفا. ځکه چې په قرآن کې باطنی شفا هم ده، خو ظاهری شفا پکې ده. د زړه د مرضونه پم ختميږي، د بدن مرضونه پم ختميږي. صحیح شو کنه؟ د انسان دنه د زړه مرضونه پم ختميږي، د ګناونه په ختميږي د انسان نه کنه، خو ظاهری شفا پکې ده. د سوره فاتحه یو نوم څه دی؟ سورة الشفاء. څه شی دی؟ سورة الشفاء. دې کې الله تبارک وتعالى شفا یې خدا په یقین سره تدعوا یا او په دم کا الله تبارک وتعالى درته شفا نصیب کړي. نو دویم حکمت د قرآن چې دی څه شی دی؟ شفا ده. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. شفا ده، د مرضونو شفا ده، د باطنی او د ظاهری دواړو. دارنګه د قرآن یو حکمت دا چې هغه د تیارونو راوتل لستا رڼا ته. الله مونږ ته قرآن ولې را نازل کړی دی؟ چې د کفر، د شرک، د هغې تیارونه، د جاهلیت د تیارونه راوځي څه ته؟ رڼا ته. نو د قرآن د نزول یو حکمت څه شی دی؟ هغه د تیارونه راوتل رڼا ته. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. قرآن مې ځکه نازل کړی دی چې ته به خلک د تیارونه روباسي چرته؟ رڼا ته.
نو د قران د نزول ډیر شي حکمتونه دي. یو حکمت دا دی چې هدایت ته دا قران څه شي دی؟ هدایت. دویم دا دی شفا ده. دریم څه شي دی؟ د تیارونو راوتل رڼا ته. دا په ذریعه د چا سره کیږي؟ د قران سره. دریم خبره موضوع د قران څه شي دی؟ موضوع د قران مرکزی خبره مقصودی خبره په قران کې کومه وده؟ نو دې ته ویل شي دا څه شي؟ موضوع ته ویل شي دعوه ورته ویل شي. نو موضوع د قران څه دی؟ موضوع د قران توحید د باری تعالی، د الله تبارک وتعالى یواله. دا موضوع د قران دا او باقی دا نور څومره علوم د قران چې دا ورلسانګ دي. یعنی دا سی وایا توحید د باری تعالی ونه د قران کې او باقی نور ټول علوم قرآنی ورلسدي سانګ دي. نو موضوع د قران څه شي؟ توحید د باری تعالی. څه شي دی؟ توحید د باری تعالی. لکه الله تبارک وتعالى فرمایي الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. سورہ ہود دیکھنا اللہ تعبدوا الا اللہ. اللہ تعبدوا کتاب می نازل کړه د مقصد څه شي چې الله نه ما سوا د بل چا بندگی نه کوي. دا رنګي په سورہ هود کې بل الله تبارک وتعالى فرمایي فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو وان لا اله الا هو. دیو جنا شرح فقه اکبر کې لیکي وی فالقرآن كله في التوحید. قرآن ټول پس کې دی په توحید کې دی. وحقوق اهله وثنائهم وفي شان ذم الشرك وحقوق اهله وجزائهم. یعنی قرآن د ټول د اهل توحید پس کې دی، د اهل توحید په صفاتونو کې دی او د توحید نه چې کوم منکر دي داغي په سزاګانو کې دی. نو موضوع د قرآن څه شو؟ توحید د باری تعالی. څه شو؟ توحید د باری تعالی. بهر حال دا د قرآن متعلق یو څو خبرې وي. دا رنګي دا قرآن پاک کې موږ بیا دلایل ذکر کو. دلایل د قرآن څه شي؟ دلایل د قرآن. دلایل نه مراد څه وي؟ چې کله قرآن یو خبره وکړي نو بیا په هغې باندې څه پیش کوي؟ قرآن مجید دلیل پې پیش کوي. چې کله قرآن پاک یو دعوه پیش کوي بیا په هغې باندې څه پیش کوي؟ دلیل پیش کوي. نو دلیل قرآن پاک سلور قسم دلائل په قرآن کې ذکر کیږي. په قرآن کې څو قسم دلائل پیش کیږي؟ سلور. نمبر 1 دلیل عقلی. څه شی؟ دلیل عقلی. موږ په درس کې دا یو خبره کوو کنه چې دلته دلیل عقلی ذکر کیږي. ته به دلیل عقلی څه ته ویل شي؟ دا درته مخکې زه کوم. دلیل عقلی دې ته ویل شي چې په چا کې عقل وي هغه په دې باندې پوهیږي. چې چا کې عقل وي هغه په دې باندې څه کیږي؟ پوئیږي. لکه الله تبارک وتعالى فرمایي خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. الله تبارک وتعالى اسمانونه پیدا کړي. څه پیدا کړي؟ زمکه پیدا کړي. دا رنګ یا ایو الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله ته پیدا کړي، ستا مشران پیدا کړي دي. چا کې عقل نه په خبره باندې څه کیږي؟ پوئیږي. دې ته ویل شي دلیل عقلی. بیا دا دلیل عقلی په خپل منځ کې په درې قسمه دي. یو دلیل عقلی محضی لکه دا اوس چې موږ ذکر کوو. دویم قسم دلیل عقلی اعترافي. دلیل عقلی اعترافي. اعترافي دي ته وایي چې ستاسو مقابل پم څه کوي؟ اعتراف کوي چې او دا خبره داسې ده. دې دلیل عقلی اعترافي وي. لکه یو سړی الله تبارک وتعالى نه مني کنه او ته ورته فرمایي ته وایي قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. دا رنګي قل من رب السماوات والارض قل من رب السماوات السبع ورب العرش. زمکه اسمانونه چا پیدا کړی دي؟ ازمکه اسمانونه د مکی مشرکین هم دا منل کنه. ابو جهل هم دا منل چې ازمکه اسمانونه چا پیدا کړی دي؟ الله تبارک وتعالى پیدا کړی. دې ته دلیل عقلی اعترافي ویل شي چې ستاسو مقابل منی چې او دا کار داسې دی. دا رنګ دلیل عقلی الزامی مسکت للخصم. دلیل عقلی الزامی مسکت للخصم. یو سړی ته داسې دلیل عقلی پیش کړي چې هغه په بالکل چپ شي، هغه سره مخ ته جواب وینه. دې ته دلیل عقلی الزامی مسکت للخصم وي. دا رنګ دلیل نقلی. دویم کې دلیل عقلی شو، دویم دلیل نقلی. دلیل نقلی دی ته ویل شي چې د مخکې کتابونو نه الله تبارک وتعالى یا د مخکې پیغمبرانو نه یا د جناتو نه یا د ملائکو نه یو خبر را نقل شي چې مخکې کتابونو کې داسې موجود وو، مخکې پیغمبرانو هم دا خبره کړې وه، فرشتو هم دا خبره کړې ده. دې ته څه ویل شي؟ دلیل نقلی. یعنی د هغوی نه یو خبر را نقل کول. دې ته څه ویل شي؟ دلیل نقلی.
بل د دلیل وحی دریم نمبر څه شي دلیل وحی دلیل وحی هغه ویل شي چې الله تبارک وتعالى په خپل په قران کې بیان کړي چې دا مسله دي سیده د مخکې امت نه رانه کړو نکي زما ستا په عقل باندې پری نه دي بلکې په خپل الله تبارک وتعالى یو مسله په قران کې بیان کړي چې دا دي سیده د دې څه ویل شي دلیل وحی بهر حال دا یو څو دلایل په قران کې ذکر کیږي زب کلوامه چې دلته دا دلیل عقلی دی نو تبو چې دلیل عقلی دی ته ورشي دا الله تبارک وتعالى زما ستا په عقل فرخه ده چې تا کې عقل شته خو سوچ وکنه کله به زمامه چې دا دلیل نقلی دی نو د دلیل نقلی مطلب بدای چې الله تبارک وتعالى دا خبر به د مخ کې کتابونو نه راغستی یا د مخ کې پیغمبرانو نه بیان نقل کړي یا د ملائکو نه بیان نقل کړي دې ته دلیل نقلی ویل شي او دلیل وحی به دې ته ویل شي چې په خپل الله تبارک وتعالى په خبر باندې دلیل په قران کې ذکر کړي چاته نسبت نه وی کړي دې ته ویل شي دلیل وحی نو کله کله به په درس کې دا خبرې کومه نو چې بیا په درس کې چې څومره کسان شریکي چې هغه په پويږي دا ځخسته واقعګان اوریدلو د فار زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې پدې بتاو ته ان شاء الله الغزیز خسته واقعګان او بیانات ملاويږي او د ګنټې د نشان د سره کلیک کې تاسو ته نوې ویډیوګانې مخه ترازی والسلام ډېر مننه